نو وخت کې بې جا ویل ته پورې ګناه دی څه یو روایت درته ذکر اکرم دي ځکه چیرې چا کور والا کوله وویله بې جا بې ګناه یو چا پیړی سا دی حد پورې ټوریږي د عذاب والا فرشته به راځي او یا د اور والا چاپېړی به دغه سړي ته لګوي نموده یا یو شدت پسنده روش نه دی د تربیت گاهن وقتن استملوای شي خو نه همیشه د پاره ځنه کسان تاسو وګورئ معاشره کې ډېر داسې جوانان څنګه نشو ته تماشو ته ځنه څه جوانان ضایع شول هغې یوه مهمترینه وجه دا وه چې پلار شدت پسند دی ډېره شدت پسندی هم صحیح نه دی دا رویه ټیک نه دی ځنه وخت کې په څوک اولینه شدت پسندی چا وکړه دنیا کې قابیل و څه حابیل پسې راپاڅېدلو اولین شدت پسند کس قابیل و شدت پسندی طرف ته ووتو ویل یې قاتل طرف ته بیا دویمې درجې کې بیا یوسف پیغمبر وړونه وو چې یوسف پیغمبر پسې راپاڅېدل وروسته ورسې راڅه بیا یې نمونه کربلا دی شدت پسندی د دهشتګردۍ نمونه بیا کربلا دی نو وخت کې بې جا ویل ټکول د حده پورې ګناه دی څه یو روایت درته ذکر کم پیغمبر اکرم دي ځکه چیرې چا کور والا کوله وویله بې جا بې ګناه یو چا پیړی سا د حده پورې روایت دی څه قیامت ورځې د عذاب والا فرشته به راځي او یا د اور والا چاپېړی به دغه سړي ته لګوي ایمو هغه کې شته دي دنه کسانو واسی خی زوری خی طاقاتی خی هغه خونی کې استملی و که بهار یې وکسي بهار دوره شجاع و بهادر نه دی لکه سوره خونی کې بهادری ورکېږي دغو شیونه ځینې وخت کې نظام خرابېږي یو شی دا دی موته یو اصیب و افات یو افات دا دی څه بدزبانه تون زبانه زخم زبان موده یو دا ایمو معاشرو کې ډېر دی دا ادوا طرفه دی ښځو کیا دی سړیو کیا دی دا خونو ته څه نوځي مثلا بچی وباندې یا زخم زبان لګوي یوه تانه یو پیغور دا ډېر دی دا دیز انواع و اقسام دیز مثلا ښځو حوالې سې که ته ذکر کوم ښځې یاده کوي سړي یاده کوي دا ډېره بیماري دی ښځې داسې کوي چې خپل میړه ته بل سړي سره مقایسه ور کوي مثلا میړه ته او پلانکای خو ته نه ډېر ښه دی مثلا پلانکای د څنګه خپل زامن ساتي څنګه نونی ساتي دا پیغور دی دا مقایسه نه دی په کار ښځې یا کوي سړیا کوي سړیا به خپلې ښځه ځان پلانکۍ ښځه پلانکۍ ته وکړه دا مقایسه غلطه دی دا درسته نه دی داسې اجازت نشته حولای عطاره نمیږي پیغمبر دور کې عطر فروشه وه یوه ورځ شوهر سندسې دغو خبرو باندې بدکلمی راغله شوهرونه خفا شو ډېر کوشش یې وکړ شوهر ځونه رضي کې نه شو رضي کیسه پیغمبر ته راغله پیغمبر حولای عطره لږه بېزتي یې ویر کړله څه تا ته نه دی په کار څه خپل شوهر ته پیغورونه کوي بیا ورته وویل څه تا د شکوا ویلې د غزي کې وکړه شکایت وکړو شکوا د کړي دی شوهر حوالې سره ایوب پیغمبر نزداکه ایوب پیغمبر کاولی نزدک اتلس کاله د ایوب پیغمبر کاوله باوجود دا چې ایوب پیغمبر غریب شو فقیر شو ندار شو مال یې لاړو بیماری حالات کې بشترینې پروت و ایوب کاولی یو ورې شکایت نه وکړو یو ورې شکایت نه وکړو شوهر حوالې سره مهربانه وه دا شی مهرباني په کار دی موږ یاره کي موږ ځینې وخت کې بېزتۍ څه خېل ته بېزتۍ الفاظ یې موږ خولې کې راځي یایو سپکه کوله نه دی په کار خاص کر بیا ځنه کسانو په مخ کې خاص کر اولاد په مخ کې راشي نه بد تربیتي اولادو باندې بد اثر ته شي هغه یو انداز شی دی څه ښځې میړه جنګ جګړه څه کله اولادو په مخ کې د شي نه ډېر بد اثر شي اولادو ذهن ټوټل د شدت پسندۍ نه سختۍ نه ډکېږي تاسو به لیدلی وي کوم اولاد بچي یاد وساتو یو څه مینې محبت ماحول کې ستر شوي وي هغه ډېر مهربان ډېر مینهناک وي هغوی بیا هر چا سره مینه کوي هغوی څه کله هغوی ته واده وکړه زمنو سره ډېره مینه کوي کوم بچي اولاد څه شدت پسندۍ سخت ماحول کې خشن ماحول کې موته یو هغه کې عادت بلد شوي وي ستر شوي وي هغه به ډېر سختابي وي
صدام په باره کې تاسو اورېدل دي که نه هم دي اورېدلي څه صدام پلار مثلا مړ شو یتیم شو بیا وړکول یې نه تره ساتلو بهرحال یو سټوری دی هسې خلاصې شکل کې ته یم څه بیا تره څه ساتلو انتهایي خشن و شدت پسند انسان و دوره زړه نه سخت و اول نه څه وړکول کې بیا پېشوان یې رنیوللې بیا به پنسي کولې ویلی اتریان دوره سخت وان دویان دوره ویلو ماحول یا خونی ماحول انداشه خونی ماحول څه څه خلته مغاشه او کې عادت شو اول نه بیا دی هدا ورسې څه کله کرسي او ته ملو شو بیا څه خالق مثال مړکولې وشتلې پنسي کولې بیا به خوان خستلو نه لذت به خستلو اوس ورڅ ولې د صدام زندگی څه خلته خو دې بنیاد دې خانواده خونوا خونی نظام کې هغه سختی سختگیری شدت پسندی ویل تکول دا شون اول نه دی ذهن دغه شی او سعادت او بلاد شوی ایمو دا شی نظام شته ده چوکونه چیرې خپل خونی تسترګې ما غړوا ټول معاشره ته تسترګې غړې معاشره کې دا شونه ډیر دي په کار ده دا شونه مو معاشره کې ختم شي